أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شهيد. صدقت يا رب العالمين. د دې آیاتونو تقریبا د سر کې یو دوه د دې تفصیل هم پرون تیر شوی دی، نو هغه تقریبا کافی او شافی دی. بیا هم اسې په دې ورتیر شو. الله رب العزت فرمای الیه دا الله رب العزت طرف ته یرد واپس کولی شي، رد کولی شي علم الساعت، علم د قیامت. علم د قیامت چې دا د الله رب العزت طرف ته واپس کولی شي، مطلب دا چې علم د قیامت چې قیامت به کله راځي دا چاته دی؟ الله رب العزت ته دا علم دی. لکه بل ذکر راغلی کما فی آیات اخرى یسألونک، الله رب العزت بل ذکر فرمای یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها. دا دی اغاهر انتهایی علم چاہتا دی؟ اللہ رب العزت تا دی. بس آسان خبر دا. او احادیثو کی دومره راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د جمعه پرز برازی، بس کم جمعه دا منگ تی علم نشتا دی. علم حقیقی چاہتا دی اللہ رب العزت تا. نو دلتا گورا الیه یرد علم الساعت، الیه تقدیم دا الیه دا پارا دا حسر دی، دا پارا دا حسر دی علماوی زکا چې علم دا قیامت بل چاہتا نو سا معلومت دا شو چې علم دا قیامت بل هیچ چاہتا ندی معلوم سوا دا چانا دا یو اللہ نا. او دا ورستو شیون اوس بور پسی دا نور شیزونم ذکر شي، دا هم مقدور دی دا باری تعالی خان. فقط الیه یقیناً دا اللہ رب العزت طرف تا یرد واپس کولی شي علم الساعت، علم دا قیامت. وما تخرجو الک دلائل، وما تخرجو نروزی من ثمرات دسنا دا میونا، نروزی میوی من اکمامها دا خبلو غلافوننا، ما تحمل من انسا او نبا حمل نرازی نٹہراویگی حمل دا یوی زنانا، ولا تدعو نزیگوی خپل معشوم لرا الا بعلمه مگر وی دا پا علم دا اللہ کی. او دا زنانا یو زنانا خپل دا حمل نورزی دا معشوم نہ پیدا کی مگر دا چا پا علم کی؟ دا اللہ. اللہ فرمائی تخویف و یوم و بہا اور ازباندی ینادیہم چی آواز با ورکلی شی دیوتا، دیتا با اللہ آواز ورکلی، آواز با ورکلی شی دیوتا این شرکائی، اے کم دی زما حق شریکان، قالو زما شریکان کم دی تاسو بچی ما سر شریکان کرتا ہو. تفصیل باقی پرون تیر شوی. قالو ندی بور لوائی اذنناکا اعلمناکا، منگ علم در کو منگ دا معلوم منگ دا علم دی، یا منگ علم در کو تا یا منگ عرض کو تا اے اللہ رب العزت ما من، یا منگ خبر در کو تا ما من نشتا دی زمونگ نسوک من شہیدن گواہ، سوک نشتا پا دی باندی گواہ، منگ کی سوک گواہ پا دی خبرہ نشتا پا سباندی خبرہ سشیدہ. نو یشہدو علا ان لک شریکن، چی گواہیو کی پا دی خبرہ باندی چی خدایا ستا سوک شریکو شتا دا سوک منگ کی دا کس نشتا، منگ کو چرتا دا خبرم ندا کردی، منگ کو چرتا دا خبرہ ندا کردی. اللہ دے معافیو کی. نو ولی التبا عذاب وینی پستر کو باندے کا، عذاب بوینی پستر کو باندے. نو قالو اذناک ما مننا من شہید، واللہ بوئی چے من خسو من کے کم دے، من کے دا سر دا کشتنا چی اگر غیر اللہ عبادت کری، من سوچا سے استا عبادت کری، ویا پیاندامونا گوائی کری. وضلا او اے نسیا عنهم هیر بشید دیونا، رک بشید دیونا ما ها کانو چیودی یدعونا، چی بندگی بے کول دا هغی، عبادت بے کو دا هغی، آواز بے کو هغی تا من قبل روان دی دا دینا غبت اسیر شی آبت پاتی شی.
وظنوا او ګمان به وکړي دوی ما لهم چې نشته دی دوی لرا من محیص جای پناه یا جای فرار یا زید خلاصي هیڅ شی ولا نشته ښه نو الله هم د دې حالت نو ساتي. بیا الله رب العزت فرمای لا يسأم الانسان نستړي کیږي دا انسان من دعاء الخير د دعا غوښتلو د خیر نه دا انسان نستړي کیږي د دعا غوښتلو د خیر نه ټول ورځ لګیای خدای پاک مال لاکي خدای پاک د عزت می حفاظت وکي خدای پاک مال چې دینو بچی راکي خدای پاک زما چې دی کور کې امن راولي زما چې دی دا ټول ورځ د خیر سوالونه کوي دا ټول خیر دی کنه اولاد غوښتل مال غوښتل وغیرہ نو الله وی دا بندا د دین نه صبرېږي ټول ورځ د خیر دا سوالونه کوي لا نو دا خبره ده الله په نه کوي خو لکه صرف وی لا يسأم الانسان نستړي کیږي دا انسان من دعاء الخير د غوښتلو د خیر نه خو اوس خبره څه شي ده و ان مسه کچرته مسکی دلرا الشر تکلیف فیئوس نو دی بیا ډیر نا امید شي نو بیا نا امید شي قنوط ډیر زیات نا امید دي نا امید شي اوس کوړه څه تکلیف ورسي څه ضرر ورسي د خدای نه هوتش سوالونه کوي خو چې معمولی تکلیف ورسي جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں الګه چې معمولی شان دې څه تکلیف ورته ورسي دی وای بیا ټول اسمان دا په سروالي الله وای و ان مسه الشر او کو چرته مسه کې دلره تکلیف فیئوس نو دینا امید شي قنوط ډیر زیات نا امید یا قنوط بل معنا دا چې دا نا امیدی د په مخ باندې را ظاهر شي دا نا امیدی په مخ باندې را ظاهر شي د نفرت غ اظهار کوي بل ها نو الله فرمای ولا ان ازقناه او کچرته اوسکو موږ دلرا رحمت منا د خپل جانبنا الګه سوالونه پوره کو مال ورکو اولاد ورکو جیداد ورکو دغه ټول ارس پوره کو نو الله وی من بعد ضرا پس دغه تکلیف نه مسته چې مسکړي دلرا لا یقولن نو خامخاب وایدی هذا حق لدا زما حق ته سړیا کارون نه وي دا ما په خپل لغه باندې ګټلې دا مال خو ما ته علم او په خپل علم او په همې ګټلې نو دغه شان دا بندوي بیا وي هذا حق لدا زما حق ته دا وخت ما سره نه راکړي دا استحقاق زما الله وی وما ظن الساعه او بیا سوی دا د نر بچي وما ظن الساعه او زګمان نکوم چې قیامت قائمیدون کی بیا دومره غټ ساتي دورسي تکبر خو سړی تباکی معمولی زرم چې راشي دا رو غټیږي دا هوړو کې نه پاتې کی وما ظن الساعه دی بیا سوی وی ز ګمان نکوم چې قیامت قائمیدون کی دی ولا ان رؤ کپرس کداسی وی ولا ان رجعت کچرته ز واپس شم الی ربی خپل رب جانب ته کدا تاسو ته وای د قیامت میامت دا کیسی مړه دا خدا علما سی مرول کوي د ځان لیکار کته لګیای کنه وې د دې بل سګار نشته تش د قیامت خبره کی دا زړی کیسی می سی راغشتي اوس خو دنیا ترقی وکړه الکه خدای دې زرور والا چې وی ویني مما ته فقط قامت قیامت زمو څه کار دی چې یارو دې تیر زرور والا چې وی ویني نو سوی ولا ان رجعتو که چاته ز واپس شم نو دی داسې په غرور تکبر کې وای ولا ان رجعتو که چاته وای ته خو خدای پیژندلې مړ په دنیا کې دم کی سروانه د سر سشتنه وای بوس مستی نه کیږي او مړ د روټه دم پته نه لګیو د جامو دم پته نه لګیو مړ ته چې خدای پاک زد خدای خوخم چې خدای را باندې دلته را لار سره کړی دي چې دلته را کړی دي اخرت خو دې زما ته کنه پټه کې اغشته اخرت خودی زما ولا ان رجعتو نو دی سوی وی که چرته ز واپس شم الی ربی خپل رب جانب ته ان لینو یقینا زما د بار عنده د هغه سره للحسنا خبد لبوی هامقه هایسته بدلبوی نو دا د ګمان دی ورنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د مسند احمد حدیث دی دوار جهانون سردار صلی الله علیه وسلم فرمای ان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم الله رب العزت تاسو ترمنځ دا څنګه چې دا تاسو ترمنځ تقسیم کړی دي اخلاق لره لکه څنګه چې تاسو ترمنځ تقسیم کړی دي د رزق
د چا رزق یو ځای پروت دی د چا څه د چا څه نو بیا فرمایي وان الله عز وجل یعطي الدنیا من یحب ومن لا یحب الله رب العزت دا دنیا ورکوي هر هغه چا لره چې د هغه سره محبت کوي او کنه مینه ورسره کوي او کنه خوار به غریب به پیزار به شلیدلی کمزوري به تا د بظاهرت داسې ښکاري خو هغه به د الله رب العزت سره معامله سم یا به د الله ولی او په پیزار به سم وي په جامو به سم وي ټیک ټاک به وي ته چې ورته مخامخ ګورې نو 15 منټه به ورته خوله د خندا دپاره کولو کړي خو به د خدای لوی دشمني نو الله رب العزت فرمایي چې د اعمال ویې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الله عز وجل یعطي الدنیا من یحب ومن لا یحب دا دنیا ورکوي هر هغه چا لره چې د هغه سره مینه وي او که نه وي بیا فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا يعطي الدين الا لمن احب خو دا دین هغه چاله ورکوي نه ورکوي دا دین مگر هغه چاله چې دغه سره مینه ساتي هغه سره محبت ساتي نو دین هغه لره ورکوي بیا وای فمن اعطاه الدين فقد احبه و چې چاله الله رب العزت خپل دین ورکو فقه ورکړه اسلام ورنصیب کو نو دغه کس سره الله محبت وکړي من غواړو کنه چې الله را سره محبت وکړي الله سوي چې چا دله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سو کوئی مخبر صادق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله رب العزت فرمایي چې چا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله چې چا له دغه دین ورکنو د سره سوکو د سره محبت وکړه بیا وګد حدیث دی ولا یؤمن حتى یامن جاره بوایفه قال وما بوایفه یا نبی الله قال خیر وګد حدیث نو عرض می داو چې دا دنیا چې دا دی مدار نه دی که چرته دا مدار د کامیابی نو بیا خو به د آخرت کیسه جدا وا بیا خو باغی کې په دې کامیابی او بس بیا به یو کس چې دلته نواب الته بم نواب د چودري ولته بم چودري بس هم کیسه وا الله رب العزت دوی دا سینه دا سینه دا او دا دلسوي دا انسان چې کله په د باندې راشي د لګمان دولت ملو شندې سوی ولا ان رجعتو کجر تما رجوع لا اله زو واپس شم الی ربی خپل رب جانب ته ان لینو دا په دنیا کې وای کنه لګیای د آخرت نه وسل خانه جوړ کړی ویل ته بیا ګورو دا سه وګوره ان لی یقینا وی بزما د بار عنده د الله بنزل الحسنا خامخ خبد لا خایسته بدلا نو الله وای فلننبئن الذين خامخ خبرداري ورکو هغه کسانو ته کفرو چې کفر کړي دي بما په سبب د هغه عملو چې کوم عمل کړي دي و چې دا کوم عمل کړي دي نو د دې به ورته خبرداري ورکو چې څنګه ګرځي هغه شان به پرځي نو بیا به ورته خبرداري ورکو چې کاکا اوس را دي خوښته خو بچي والی ولنذيقنهم الله رب العزت فرمایو خامخ به مونږ وسکو دی ولرا من عذاب غلیظ سخت عذاب نه الله دې وساتي نو عذاب بیا الله سخت دی الله فرمای و اذا انعمنا هر کله چې موږ انعام کو علی الانسان په انسان باندې الله و چې په انسان باندې انعام کو ورکو کړو او د باندې د عزت دروازې کولو کو د مال کولو کو د رزق کولو کو د سکون او د آرام کولو کو نو اعرض دی مخواړی سکی اعرض عن شکرنا زمون د شکر نه مخواړی د خدای شکر بیا نه ادا کوي بیا هیڅ نه کوي بیا ورته توای مونږ کو یره وخراته نه ملاوي الکه ترجمه ده کنه وی مصروف ایم کنه نو الکه د دین د اوسګارانو کار دی وانا ابي جانبه او بیا سوی الله او دی روان شي په ډډه باندې یا داسې وای وانا ابي جانبه او دی بدل کړی ډډه لره تو ورته خبره کوي د دین چې دی داسې د لری نو ویني وي بچاله کا تبلیغیان خور روان دي جوړ کاش کې پټېګه کار بیا روان دي یا چې دی داسې د لری نه لکه پټکی وای دغه بنور سره دی بوز بیا ست د مونږ خبره کوي یا بیا د ترجمه وي نو پټېګه ته او سه تو ګور ټول بدن ځامن میچونو تناستي یا تاسو په خدای یقینو کې تاسو خو وی چاله چې دعوت ورکې دا سنت هم دي دا من غنور خاصم دا خو دا په پلان باندې چې دینو داسې دي چې بالکل په کاله خاطر منل خاصم نشته او یا مینت تو یو سبل کل ناکل موږ دي کسان له پسی بارو کې دعوت ورکو کل چاله قاسم ناراضه ده دی له خرازه کنده کونډې زو یې سخو بو سخو کور راځه کنه اغه کې مقصد را نشي ولې التمیج خطا کیږي الته کې چې د دنیا کار خطا کیږي الته پیسې خطا کیږي الله دې معافي وکړي
و اذا نو الله فرمایي وانا بجانبي او بدل کی دا د نرزوی ډډانو و اذا مسه الشر الله فرمایي هر کله چې د مسه کی شر او چې دا تکلیف ورته ورسی نو فزو دعاء عريض نو بس دا خاون بیا د وګدو دعاګانې بیا وګدي دعاګانې غواړي خان نو بیا بدل راشي وږي تاسو د مو پیر سیب لا پکه مرز باندې ځه نو ته ورته چې لکه تا غور بس بل رس کنځلې کولې نو بس اوس مې بزرګي ومنله داغه الګه شیخ صاحب د وکیل ازي په پلان کې راځم ها خواجه صاحب د پکه مرزي ها بزرګانو لته زی راځي تاسو خو دې بس دعا راته لګه کوي داسې پاسانه دعا کیږي مونږ ته نه کې قران ته د خواله نه راځي او دعاګانې ته کی الله دې اول زموږ دعاګانو کې خپل اخلاص پیدا کی ها نو فزو دعای ناری بیا وګدي دعاګانې کوي بیا نه تهجد ته پوسم کوي ته په خدای یقینو که چې پر جمعه ګولی کنه هغه د نه تهجد ته پوس کوي دا تهجد څه ټیم کیږي څه ټیم نه څه ټیم پته ورته نه فزو دعای ناری نو بیا خاوند وګدو دعاګانې شو وګدي دعاګانې کوي خان بیا په سجدو کې دعاګانې غواړي نه دا غینه مخ کې چې الله مو پکړو کی دا غینه مخ کې چې الله را باندې سخت راولي چې الله رب العزت ته سوال وکړو الله ته منت وکړو الله دې توفیق راکړي الیه یقینا دغه الله رب العزت ته يرد واپس کول شي علم الساعه علم د قیامت وما هغه تخرج وما تخرج ونروز من ثمرات میوي من اكمامها د غلابن خپلنا وما تحمل هغه چې باروي من انسا د زنانونه یا چې هغه چې حمل دي د زنانو حمل ټهراوي د زنانو ولا تدعوا او نزيغوي الا بعلمه مگر په علم د الله کی وي و يوم يناديهم په هغه وخت چې आवाज به وکړي شي دیوتا اين شرکای کوم دي شریکان زما قالو نو وایدي اذن کام خبر در کوتا د عرس کوتا تا ما مننا من شيء چې نشته دي زمون نسو گوا پس باندې چې موږ د سره عبادت نه کړي وضل عنهم او ركب شد دیونا ما كانوا يدعون هغه چې دی برابر من قبل الوان د دیونا وظنوا او ګمان وو کې دیو مالهم من ميس نشته دي لپاره جای قرار لا يسأم الانسان نستړي کېږي دا انسان من دعاء الخير د وختلو د خیر نه اما سو شر کو جرد ورسي کې د شر فیاوس قنوت نو بیا ډیر نا امید شي ورین ازقنا او گجر د اوسه کوم د لاره رحمت منا زمون د جانبنا من بعد ضرا رسل تکلیفنا مسدو چې رسیدلی ودتا لا یقولن نو خام خوای دی هاذا لی دا استحقاق زما دی وما ظن الساعه او نکای او زګمان نه کوم د قیامت قائمتن چې دام لا قائمدون کړي ولا رجعتو او گجر د واپس شم الی ربی واپس کړی شم الی ربی رب خپل دا ان لینو یقینا به زما د بار عنده دغه خدای سره للحسنا ها مخاخ بدلا فلننبئن الذين الله رب العزت فرمای من با سور کو خبر به ورغو هغه کسانو دا کفرو چې کافران دي بما به سبا دي عاملو چې کوم عمل کړی دي الله دې حالت نو او ساتي د کفر نه الله مونږ ساتي ولنذيقنهم وهمها بوسكو دولرا من عذاب غليظ د عذاب سخنا واذا بهغه وخت انعمنا على الانسان چې موږ انعام کو په انسان باندې اعرض نو دې مخواړوي د دین مخواړي یا مخواړي زموږ د شکر نه ونه ابي جانبي او بدل کې دا انسان ډډ خپل لرا واذا مسو الشر هر کله چې مسه کې دلرسو تکلیف فزو دعاء عريض نو بس دیو ګرځي خاوند د وګدو دعاګانو د طويل دعاګانو الله رب العزت مونږ ته په هر حالت کې د دعاګانو توفیق را نصیب کړي